مرګرو د اسانتیا د پاره شروع کړې وه هغه را روانه ده او بارهي ملګري هغې ډېر زیات مطمئن دي چې مونږ ته په دې باندې ډېره غټه فایده را رسي او الحمدلله مونږ پې خوشحاله شو چې چاته زمونږ نه فایده ورسي. زمونږ مقصد د زندګۍ هم دغه دی چې بل مسلمان ته فایده ورسو. خیر الناس من ینفع الناس، بهترین انسان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته فایده ورسوي. نو د دې په متعلق باندې ډېر کامنټس هم راځي او ټلیفون هم چې کوم دی ملګري ما ته کوي، میسیجونه هم کوي. نو دا یو ښه سلسله ده. دا ملګری تپوس کوي دا په کور کې غټ میږي دی ډېر یې تنګ کړي یو. د دې څه حکم دی، تکلیف دی ته مونږ ته. د دې یو طریقه دا ده چې په دې میږو کې غټ میږی به راونیسي لاس کې بیا داسې واخلي او صحرا طرف ته پټو یا څه بل طرف ته به روان شي، آبادۍ ته نه، د آبادۍ نه شړې طرف ته به روان شي او د دې کور نه به صورت یاسین شروع کړي. دا صورت یاسین به وایي چې کوم ځای کې صورت یاسین ختم شو نو هلته به دا میږی پرېږدي. نو ممکن ده دا یو مجربه خبره ده چې دا ټول میږي بیا لاړ شي. که په دې طریقه باندې بالفرض کار ونشو نو بیا به د غوا غوشان راوالي، غوی نه د غوا غوشان به راوالي او کوم ځای کې چې د هغې دا سوړه ډېر مه تېزوه کم نو هغه به پې داسې لې وکړي. که په دغې مونه شوه او ډېر نقصان یې کو، ترټې دله تشوله او نور تکلیف یې رسو، نو چې کله یو بې ضرره حیوان ضرري شي نو د هغې وجل جایز دی. حتی الامکان به کوشش کې چې په څه نورو طریقو باندې څه ټوټکې وله وکړي، جایز ټوټکې، نو هغې باندې لر شي ښه ده. که نه نو چې کله انسان ضرري شي نو هم وجل جایز. خیال کې مراله. نو حیوانات دا کله کله ډېر ضرر پیدا کوي، نو په دې وجه باندې دغه طریقه ورله جایز ده. ښه دا ملګری وایي چې پلار نیکه د پیرخانې سره، مطلب دا چې د پلار نیکه بل ځای بیعت کړی او خیر دی تلل راتلل کولی شي. بهتره خو دا ده چې د بل پیر مجلس ته سړی لاندړ شي. تاسو ته به بار بار دا کتابونه یاد کړي چې تاسو دا کتابونه والئ او دا ګورئ. بلکې دا کومه کتابچه وړه غوندې چې تاسو له موږ د ذکر اذکار درکو، دې کې وروستو هم ما چې کوم دی نو څه مختصر خبرې لیکلي دي او هغه هم تاسو ته موږ وایو چې دا لږ مطالعه کوئ، ګورئ یې. دا شریعت و تصوف یو وړوکی کتاب دی، هغه ځان له والئ او دا وګورئ. تاسو ته به پخپله خدا ده چې مخکې موږ په زور په دې ملګرو باندې کتابونه واخیستل، یو کتابونو والا ته مې وي چې دلته یې راوړه او کېده ورته، نو هغه سره لږ غوندې کسانو واخیستل خو کتلي یې نه دي. که کتلی یې وی نو بیا د دې بعضې خبرو تپوسونه ضرورت نه و. د دې یاد وساته چې تا د کوم پیر نه بیعت وکړو نو بل پیر له به نه ځې، بغیر د خپل پیر نه د اجازت بل له به نه ځې، ځکه تا باندې محنت شوی دی. دلته د کوم پیر نه چې تا بیعت کړی هلته د باندې محنت شوی دی او ته لاړې هلته کې او هلته درته څه فیض میلاو شو. بلکې که خوب دې ولید
او د بل چا د طرف نه تا ته څه فیض میلاو شه دا به هم د خپل پیر د طرف نه ګڼي چې یاره ممکن ده چې د هغه د لطایفو یو لینک دا هغه پیر ته هم رسېدلی دا د کوم چې ما په خوب کې ولید. نو بهتر خو دا ده چې د تلو ضرورت نشته. موږ د هر مسلمان ادب او احترام کوو په کار هم ده چې موږ د هر مسلمان ادب او احترام وکړو، د هغې قدر وکړو. خو که هسې سړی د چا ځای ته ځي د دعا دپاره، هلته به بیعت نه کوي، هلته به اوږد مجلس نه کوي، دعا دپاره ځي نو خیر دی تلی شي. خو ښه خبره دا ده چې نه ځي نو ښه به دا کتاب ځان سره ولیکئ، شریعت و تصوف، شریعت و تصوف داسې کتاب دی. اسانه اردوی ده او اسان کتاب دی او څه داسې په 100 روپو به هم نه خو په 100 روپۍ باندې به وي. نو دا ځان سره ولیکئ او دا ځان له خامخا والی. زه به کله کله بیا تپوس کوم چې چا اغستی دی. نو ما سره څه ګورې هتکړۍ نشته چې هتکړۍ درته اچومه. خبره پوه شو چې چا نه دی اغستی نو ګینې هغه هسې نه چې دروغ ووایې د یو مصیبت نه بل مصیبت کې اخته نه شي. نو دا کتاب ځان له والئ، هغه وګورئ، د دې ټولو سوالونو جوابونه دا به تاسو ته میلاو شي انشاءالله. بینک کې نوکري نه ده جایز. حتی الامکان کوشش وکئ چې کم کسان لا نوکران شوي نه دي پکې نو مه نوکران کېږئ پکې. کم کسان چې پکې نوکران دي نو هغې دا کوشش کوئ چې بار د تاسو ته وړه نوکري میلاو شي. خو ځکه چې د بینک ټول نظام په سود باندې، زما بعضې شاګردان دي په دې بینکونو کې، څوک منیجران دي، څوک کیشیر، نو هغه ما ته وایي یاره جي دعا راته کوئ چې خدای یو وړه نوکري راکړي خو چې د بینک نه وي. هغې ته هغه سپېروالی چې کوم دی نو معلوم دی. نو کوشش دا په کار ده چې سړی ترې ځان بچ کړي. دا ملګری وایي چې زمونږ په کلي کې زیات خلک د کونډو بجلی استعمالوي، میټر یې نشته او کونډې چې کوم دی نو هغه اچوي. نو دا او د جومات امام صاحب هغه هم چې کوم دی دغه د خلکو خوراک څښاک کوي. نو دا څنګه خبره ده؟ د پسې مونځ کېږي که نه کېږي؟ اول خو دا خبره ده چې هر مسلمان په دې پوهه دی چې دا د کونډو بجلی د نه استعمالوي. دا یوازې د ملا دپاره نه ده او د ملا دا وس هم نه کېږي چې سړی د مرۍ نه ونیسي. نن سبا خو د چا په خپل زوی باندې دا وس نشته. خبره پوه شوې، هغه یو ملا په یو جومات کې امام شو، نو چا ورته وی چې مولوي صاحب تا خو شرط من تو نه لګو. وی شرط ته څه ضرورت دی؟ خو که تاسو خفه شوئ هم به زه ځم او که زه خفه شوم هم به زه ځم. ملا خو خلکو ته د ټولو نه کمزوری مزدور ښکاري، ارزان ترین او کمزوری مزدور هغه خلکو ته ملا ښکاري. که 2 ورځې پرله پسې نه و دی به 20 ورځې پرله پسې په مانځه کې نه وي او د جمعې مونځ له به دی نه راځي. خو که ملا 2 ورځې پرله پسې نه و خبر به نه وي چې هلکه د هغه نیا مړه ده، د هغه نیکه مړ دی، هغه ته دا غم راغلی، هغه ته دا پریشاني راغلې ده. هغه خو د صالح علیه السلام موخه نه ده، د ګټ نه خو نه دی راوتی که نه، خو څه خپلوان به یي که نه. نو دی به وروره استاد یې خو نن بیا نشته، ته ګوره ورته بس بل کار نشته. خو دی چې راشي استاد یې راته چېرته تللی وي، ته به وایې دا د نیا د ډولۍ لاندې راغلی دی. نه داسې مه وایه، اول ځان خبر که چې یاره استاد یې نشته، خیر خو دی، خیر خو دی چې ولې نشته دی. او بیا چې راشي نو استاد یې نه تپوس وکړه، یاره جي تاسو نه وایي، په ادب او احترام کې تپوس وکړه، یا د خدای بنده دومره مقام او مرتبه ده چې وایي دا ستا استاذ په کوم ځای کې کیني، کوم ځای د هغه د مستقل د ناستې هغې ته به دا خپې هم داسې نه ورغځې، دومره ادب شته. خبره پوه شوې؟ نو د مولا غریب څه اختیار دی؟ هغه غریب خو څه نور وس نه رسي، غلطي خلک کوي او ګناهګار پې مولا دی. نو ښه خو دا ده چې هغه هم د دې خوراک څښاک نه ځان بچ کړي او دغه خلک هم چې کوم دی د دې کونډو نه ځان بچ کړي. خو چې دا مولا په جومات کې امام دی نو دی به خوري د کوم ځای نه؟ اسمان نه خو دله تیاره نه راپرېوځي،
هم د دغه خلکو بخوري مجبوري ده نو داغه مجبوري ده او د خلکو چې کوم د هیڅ مجبوري نشته حرام دي منځ وغیره دغه اوبه هر څه چې کوم دی هغه مردار دي ښه ما څلور پنځه جمعې او بیا اخر کې څلوېښتي کول دې کې ثواب شته نه دا خلکو یو رواج جوړ کړی صدقه هر وخت کولی شي هر وخت خیرات کولی شي خو دا تعیین کول چې دا به دې وخت کې کوم او غرض دې دی چې په دې وخت کې پکې ثواب دی او بیا پکې نشته او یا دا څلوېښتي څه شي څلوېښتي خو چې کوم دی نو هغه مونږ هغه ته وایو چې د ښځې بچی وشي او هغه د هغې هغه وینه راځي نفاس ورته وایي نو هغه زیات نه زیات څلوېښت ورځې ده خو د مړي څلوېښتي څه معنا ده صدقه ورپسې کوه خیر دی په بل وخت کې کوه او صدقه یوازې دیګ پخولو ته نه ویلی کېږي دغه پیسې جومات کې ولګوه دغه پیسې مدرسه کې ولګوه دا صدقه جاریه ده په دغه طریقه باندې چې کوم دی نو وکړه او دغه دا څلوېښتیانې ملوېښتیانې پنځوستیانې دا نشته خبره پوه شي بلکې چې ته جنازې له تللی او د مړي د وارثانو سره تعزیت کړی دی نو بیا پکې دا درېمې څلورم هم نشته بیا تاسو خامخا په درېمه بیا ځئ ضرورت نشته دی ها د 3 ورځو پورې به د مړي واله ناست دي چې خلک ولا نور چې کوم خبر نه دی جنازې له نه دي راغلي چې هغې ولا تعزیت له راځي ښه خو دغه څلوېښتۍ او پنځوستۍ دا پکې نشته ښه او دا بالکل خبره ده چې دا په مدرسه جومات کې ولګي دا کوم ډېره ښه خبره ده که دغه نه نو غریب سړي ورکي هغه په ځان له د ضرورت څه څیزونه چې کوم دی نو راوړي اسقاط یو صابون یو جانمال 100 روپۍ ورکول څنګه دي مړي چې څوک ورکوي هغه نه تپوس وکړه چې دا څنګه دي خبره وایه څوک یې والي هغه نه تپوس وکړه چې 100 روپۍ زړې دي که نوي دي او صابون چې کوم دی کپړې پاکولي که نه پاکولي دا یو رواج خلکو جوړ کړی دی دا هم د صدقې یو شکل دی خو طریقې چې کوم دی نو بې خونده ده ښه دا ده چې دقه پیسې راواله غریب لی دغسې ورک ته چې کوم دی نو اوس لګیا یې کله کله موږ په دې جنازه کې لګیا وي تقریر کوو څوک راشي په دې جیب کې راله خدای دې هر کا خپلې رانه ونه باسي چې وروسته یې وګورو نو 100 روپۍ ستا په دې 100 روپۍ دې خدای تندر وغورځوي پر خلکو کې دې وشرمولم چې یاره دا مولام دې 100 روپو له راغلی دی خبره پوه شوې دا بالکل نه دي په کار او هغوی سره اعلان کې دا وایي که نه چې ثواب دارین حاصل کوي څه وایي سره دارین دا دوه دا یو د دنیا یو د آخرت د دنیا د ثواب څه شی دی د دې دار 4 چکی صابون 50 روپۍ او یو جانماز چې نه پې وړوکی مونځ کولی شي نه پې غټ مونځ کولی شي او یو غټه مجمه وریچ دا د دې دار ثواب شو او د آخرت ثواب که نیت پې ښه خو خلک یو قیرات به درته میلاو شي که دا نیت پې ښه نه و نو هلته هم څه نشته دی خبره نه خدا هی میلا نبی صلی الله علیه وسلم خبره پوه شوې هغه شی نو دا اسقاط دا شته دی خو داسې نه د دې مړي د منځونو اندازه به ولګې د روجو اندازه به ولګې چې څومره منځونه د ده نه قضا دي څومره روجې هغه ترې قضا شوي هغه به حساب کتاب وکړي ملا صاحب نه به تپوس وکړي چې ملا صاحب د یوې روجې په سر څونه پیسې دي د یوې روجې د مونځ په سر څونه هغه پیسې راواخله او په دې زمانه کې بهترین مصرف د هغې د دین طالبان دي د دین ته نور غریبونه هم ورکولی شي خو ما ته وی بهترین مقام دا دی چې د دین طالبانو له ورکې هغې پې بل څه نه کوي خو ځان له پې کتاب والي ځان له پې کاپي والي ځان له پې قلم والي او د دین خبرې به پې لیکي نو داسې په طریقه کول پکار دي ښه بعض امام صاحب چې څنګه نیت وتړي نو سمدستي الحمد شروع کړي بسم الله ثنا پکې ونه وایي اصل طریقه کو دا خو واضحه خبره ده چې د نیت تړلو نه بعد اول به سبحانک اللهم ووایې ترمذی و ابو داود شریف حدیث ته واقع ده ولا اله غیرک پورې بیا به چې کوم دی اعوذ بالله ووایې
بیا به بسم الله وې د هغې نه بعد به قرائت شروع کړي. ها که یو سړی داسې چې زر زر یې ووایي خو که په نورو وختونو کې یي او که نه یي خو په دې روژه کې اکثریت خلک داسې کوي چې الله اکبر او الحمدلله رب العالمین چې ته خبرېږي هغه رکوع هم بیا تللی تراونه تر راوې جوړ کړي که نه نو دا طریقه نه ده پکار دا سنت پاتې شو. سبحان سنت ته اعوذ بالله سنت ته پټ ویلې سنت دي بسم الله سنت ته پټ ویلې سنت دي. یو اعوذ بالله بسم الله کې څلور سنت چې کومه دی نو رالو سبحانک اللهم وسره ځان له نو اصل طریقه دا ده ښه. کله چې مور پلار وفات شي نو د دوی ارواح واقعي د جمعې په شپه راځي ځکه راله زه به ته بیا ووایم دا دا کتاب النساء کې دا خبرې دي دا د ښځو په کتابونو کې دي چې ارواحان راځي. ارواحان هغه خو که نیکان وي نو د هغې روح علیین کې دی او د قبر کې چې دا باډي د دې سره کنیکشن دی کور سره یې څه که کور نه خو هغه لاړ بس دی که نه خو تا د خاورو کارخانه کې د نوکر که او که د غی د کافري بیمانی نو د هغه روح په سجین کې دی د سجین نه به د پلار راوځي څه ټوکې دي څه خو څه داسې د ګاڼه نه ده هغې باندې فرشتې دي په هغې باندې څوکیداران دي دی په کومه دروازه راوځي دیوال کې سورې هم نشي کولی خیال کې مرانه نو دا د کتاب النساء خبرې دي یو کتاب الصفحاء یو کتاب النساء څه د کتاب الصفحاء خبرې دي دا ملګري تپوس که چې آبادي کومه او د ګاونډي نه مې اوبه راړولي خپل مې لا څه انتظام نه دی کړی دا ناجایز دي هغه کونډې لګولي دي ناجایز دي مه کوه. د آبادۍ دپاره د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې د اوبو انتظام خپل وکړه. اول چې کوم دی بور وکړه خیال کې مراله داسې یو ورځ نه ده دوه ورځې نه دي نه لس ټیمه اوبه دي چې ته به یې د بل نه راوړې خو که خښته لګې او که بلاک لګې او که خو سیمټ چې لګې نو هغه ډېرې زیاتې اوبه غواړي نو خپل انتظام په کار دی د هغه نه د کونډو اوبه مه کوه. دا هم ناروا دا بل چې مارکیټ هوټل وغیره هغې نه موږ د خوراک سامان رالو تنور دی پخ کړی ترکاري ترې رالو بجلۍ د کونډو ده ناجایز ده. دا د مارکیټ دغه هوټل دا خوراک سکاک دا ښه نه دی ناجایز دی ښه. دعا راته کوئ خور بي بي الله دې زر تر زره کامل صحت نصیب کړي. کور کې مشکلات دي الله دې ټول مشکلات د ټولو مسلمانانو حل کړي. دا مرګره وایي چې د ډېر مشکل مرحلې نه تېرېږم او یو فیصله ده د هغې باره کې دعا وکړي خدای پاک دې ستاسو ټول مشکلات حل کړي او فیصله دې الله پاک په حقه طریقه ستاسو په حق کې وکړي. نوکرۍ دپاره کوشش کوم دعا راته وکړي الله دې زر تا زره نوکري درکړي او د حلالو او بیا وروستو د دې نه چې کوم دی دغه واخلئ یو دعا ده هر مانځه پسې ووایې انشاءالله خدای پاک به اساني راولي. ملګری وایي زما مور بیماره ده الله پاک دې زر تر زره صحت کامله عاجله نصیب کړي ستاسو د دعاګانو دپاره الله په هغې په وفات مه خفه کوه الله د باندې رحم وکړه. ملګری وایي چې دعا ته وکړي چې الله را اولاد راکړي دا ډېره ښه خبره ده خدای پاک دې درکړي. دا وروستو د دې نه بیا وظیفه هم واخلئ تیاره لیکلې وظیفه ده او تعویض ساخت دا بدله درکړي انشاءالله خدای پاک به ته نارینه اولاد نصیب کړي.
ما ته دعا کوي چې الله دې د ټولو مسایل حل کړي، چاته څه مشکلات دي څه مسالې خدای دې زر تر زره حل کړي. دا وایي چې دعا راته کوي چې الله راته قابلیت نصیب کړي او الله مې کامیاب کړي او په لږ عمر کې د خلکو د فایدې خدمت کارونه وکړم. الله پاک دې ستا دغه د زړه مراد پوره کړي او الله دې چې کوم دی د علم دله درکړي، الله دې د دنیا د آخر خوشحالۍ او کامیابۍ نصیب کړي. وظیفه دا ده چې یا خو وروستو د دوی نه دغه لیکلي وظیفه والی هغه کوه او که دغسې درته ګرانوي نو دا صورت اخلاص چې کوم دی د ورځې 200 پیرې وایه. والد صاحب می بیمار دی، الله دې شفا کامله عاجله نصیب کړي. دا ملګري مونږ خو مخکې اجمالي دعا هم وکړه چې دا یو ملګری دی زمونږ شکیل نومې دی د اریان کوټ، د هغې چې کوم دی کور واله وفات شوي وه مخکې اتوار په ورځ باندې، هغې مونږ ته سوال جواب هم که د هغې متعلق زه تاسو ته خبره هم بیا کومه. دعا ورته وکړئ چې الله پاک د هغې کامل مغفرت نصیب کړي او پسماندګانو ته الله صبر جمیل ورکړي.